په دنیا کې اوس هم اخلاصمن خلک شته دی. دې بابا ته وګوره دغلته کېناستی او دې سره چې کله مرسته دا کس وکړي که نه چې څومره ډېر زیات خوشحاله شي، د خوشحالۍ هغه انتها به تاسو وګورئ چې کله دغه ملګری ورشي او د دې بابا نه ټوله سودا ځان سره راټوله کړي، ورته وایي چې دا بابا دا ټوله سودا به ما ته راکړي او د دې به زه تاله پیسې درکړم. نو هغه ټایم کې تاسو دغه خوشحالي امیجن کولی نه شئ، ځکه چې دغه یو غریب سړي سره دغه شانته کې مرسته کول او یا مطلب د هغه چې کومه سودا راوړي هغه په یو ځل باندې خرڅېدل، دا هغه ته د دې احساس ډېر زیاته ښه پته لګي. د پیسې قدر د داسې خلکو سره ډېر زیات ښه ورسره وي. دغه ملګری ورلی او اوس به ورته وایي چې بابا د تا نه سودا اخلم او دا ټوټل سودا دې مکمل طور باندې بنده کا او دا مال راکړه او زه به تاله د دې ټوټل پیسې درکړم چې څومره هم د دې دغه کېږي. هغه سودا ورته کس په خپله باندې هم ورسره لګیا دی او دغه بابا ورسره هم بندېږي. خو تاسو د دې کس فیلینګز وګورئ چې دا څومره ډېر زیات دا بابا خوشحاله شي. هغه ورته وایي چې بابا سودا مې نه ده پکار، خو ما صرف مقصد مې صرف دا چې زه ستا مرسته او مدد وکړم، د دې په بدله کې ماله صرف او صرف یوه غاړه راکړه، بس خبره ختم. نو د بابا د خوشحالي تاسو کتلی شئ چې څومره ډېر زیات خوشحاله دی، ځکه غریب سړي ته چې کوم هغه د غربت تریخوالي هغه ذایقې که نه هغه څکلي، نو هغه ته بیا ډېره زیاته ښه پته لګي. او د دې ملګري چې کوم دی په ټیک ټاک باندې یو اکاونټ دی او د ده نوم چې کوم دی شهزاد دوراني دی، نو تاسو هلته کې هم سپورټ کوئ او دغه شانته کې مرسته او مدد دا د نور خلکو سره هم کوي. نو داسې ځوانان او داسې ملګري سپورٹ کول پکار دي. اگر یہ بندہ میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ان کو سپورٹ کرے جا کر. شہزاد دورانی اس کا نام ہے، ٹک ٹاک پر کام کرتا ہے اور میرے خیال سے بلکہ شیورلی یہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. ایسے جوانوں کو سپورٹ کرنا لازمی بنتا ہے. ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.